سورة المؤمن د سرنا سرلشتم سپارا اعوذ ز پناه غواړم بالله په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. بسم الله ز شروع کوم په نام د الله تعالی الرحمن داسې الله تعالی چې ډېر مهربان دی په دنیا کې په هر چا باندې، الرحیم او ډېر رحم کوونکی دی په آخرت کې په خاص مسلمانانو باندې. المؤمن مخکینی صورتم مکی دی او دا هم د هجرت نه مخکې نازل دی. مخکی صورت کې د الله تعالی صفات بیان شول، دلتم بیانېږي. مخکی صورت کې مؤمنانو د پاره زیری، کافرو د پاره یره بیان ده. دلته هم مؤمنانو د پاره زیری او کافرو د پاره د یره بیان دی. ترتیبی نزولی 85 نمبر دی او ترتیبی عثمانی 40 نمبر. مختلف خبرې ورکې بیان شوي دي. مکی او د مدنی صورتونو عام طور باندې واضح فرق دی. په مدینه منوره کې چونکې د زکات، د جهاد، نور معاملات، معاشري د ټیکولو خبرې دا چې په کوم صورت کې مراشي دا مدنی صورتونه دي. او مکی صورتونو کې د الله په یووالي، د نبی علیہ السلام په رسالت او په صداقت او د قرآن پاک په صداقت باندې او د مرګ نه پس په ژوندون باندې او د دغه خبرې نفي چې الله د پاره اولاد نشتا او د کافرو ځنې اعتراضات او د هغې جوابات دا په مکی صورتونو کې عموما طور باندې بیانېږي. حامیم الله ورسوله اعلم بمراد ذلك. الله تعالی او د هغه رسول مبارک صلی الله علیه وسلم په دې معنی باندې خپويږي چې د دې لفظ څه ترجمه ده، د دې حروف مقطعات څه ترجمه ده. تنزيل الكتاب نازل دل د کتاب دی من الله د الله تعالی د طرفنا، العزیز چې ډېر غالب دی، العلیم او ډېر زیات پوهه دی. تنزيل او انزال یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مخکینی چې څومره کتابونه و نو هغه د انزال په شکل کې او قرآن پاک ته هم د انزال لفظ استعمال دی. نو انزال معنا یکدم یو سیز نازلیدل، تنزیل معنا تدریجن تدریجن په قلاره قلاره او په ایسی او اجزا په قرار د واقعي مطابق نازلیدل. قرآن پاک ټولم نازل دی د لوح محفوظ نه ړومبني اسمان ته. ړومبني اسمان کې یو کور دی چې هغې ته بیت العزت. قرآن شریف د لوح محفوظ نه دغه کال الله او دغه بیت لا ټول راغلی دی او په 27 رمضان باندې راغلی، یعنی د لیلۃ القدر په شپه راغلی چې علما فرمایي چې 27 رمضان 27 شپه. او بیا د اول اسمان نه دا قرآن پاک ځمکې له راغلی په 23 کاله کې. نو انزال چې د لوح محفوظ نه بیت العزت لا ټول راغلی او تنزیل لګ لګ نازل شو نو د بیت العزت نه لاندې ځمکې ته. غافر الذنب بخون کوي د ګناهونو، وقابل التوبه او قبلون کوي د توبې دی، شدید العقاب سخت عذاب ورکون کوي، ذی الطول خاوند قدرت دی، لا اله طول مالدار تمی، ذی الطول خاوند مالدار دی، لا اله نشتا لایک د عبادت الا هو مگر هم دغه الله دی. الیه المصیر دغه الله طرف ته بیرته ورتګوي.
ما یجادل فی آیات الله بحث نه کوي پایاتونو د الله تعالی کې الا الذين مگر هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي فلا یغرر کا نو دوکه دین کې ستا تقلبهم فی البلاد اوړېدل راوړېدل د دې کافرانو په خاریو کې هیڅ ښاغ نشته مشکل نشته کدوې ارڅومره واوړي راوړي په علاقو کې او په خاریو کې چې کله هغه خبره عراق قبضه کیو کله افغانستان قبضه کی الله پکې چې په دا باندې ته په اخکېږه ما زړه څه مه راوله دا ظاهري طور باندې یو مهلت دی چې دوی له مونږ ورکوو آخره کې کامیابی هم مومن د پاره ده کذبت دروغو نسبت کړو قبلهم مخکې د دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب او نور ډلو من بعدهم رستو د دوی نه وهمت او اراده کړي وا کل امه هر یو امت برسولهم د خپل رسول پاک لبانې لاخذوه د دې لپاره چې دوی اونسي دا رسول وجادلوا او دوی جګړې وکي دغه رسول سره بالباطل په باطل باندې ليضحدوا د دې لپاره چې دوی ختم کی به په دې باطل سره الحق حق هر یو کافر دا اراده کړي چې باطل په ذریعہ باندې حق ختم کو حالانکه الله فرمایي ان الباطل کان زهوقا باطل تختیدون کوي او باطل به زایل کیږي او ختميږي او حق بوي همیشه د پاره فاخذتهم نماوني ولدا کافران فكيف كان عقاب نو څنګه او هغه عقابي هغه عذاب زما وكذلك امدارنګي حقت ثابت شوی وکلمت ربک هغه فیصله در رب دستا علی الذين كفروا فهغه کسانو چې کفر کړي دي انهم بشکدا کافران اصحاب النار ملګری دي د اور به د دوی سره ملګری وي او دای به د اور سره ملګری وي لکه څنګه یو ملګری هغه د بل ملګری نه جدا کیږي دارنګ بدام اور هم د دوی لپاره ملګری وي الذين هغه فرشتي يحملون چې دوی بار کړي دي العرش عرش ومن او هغه چا حوله چې ګیر چا پیره د دین دي يسبحون بحمد ربهم تسبيح بیانوي سره د حمد در خپل ويؤمنون او دوی یقین کوي به فدی الله تعالی باندې ويستغفرون للذين او بخنه غواړي دا فرشتي حملت العرش فرشتي للذين داغي کسانو د پاره امنو چې ایمان راوړی دی ابو داود شریف حدیث ته 4723 نمبر چې د عرش عظیم کومه فرشتي دي دا خو د قران پاک په آیاتم ثابت دي دا وته فرشتي دي خودغه حدیث کې دا وضاحت ته چې دا ټولي فرشتي چې دا وته واړه دا د غرانو وضو غوندي دي ګوره ټولي فرشتي دا سني چې ته کوم انسان غوندي دا فرشتي چې تاسو ویلي دي چې هو جسم نوراني يتشکل باشکال المختلفه دا یو نورانی مخلوق ته چار قسم شکل ځان نه جوړل شي جبرائیل نکله کله اسمان ډکو کله کله به یوسف په شکل کې راغی مریم بیبی لا جبرائیل نه کله کله هغه خبر اسمان ډکو کله کله به دحیه الکلبی رضی الله عنه صحابي په شکل کې راغی او کله کله به داسې شخصیت په شکل کې راغی جبرائیل علیہ السلام چې چا بنه پیژاندو ولا يعرفه منا حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه فرمای مونږ نه پیژاندو یو د سپینو جامو سړی راغی شدید سواد الشعر تکتر وختیو لا يرى عليه اثر السفر د سفر اثرات هم پینو راغی نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ کې ناستو او د ایمان پختنه وکړه د اسلام پختنه وکړه چې لاړو صحابه ته فرمایي چې وم پیژاندو چې نه جبريل علیہ السلام آتاکم يعلمکم دینکم راغله د دغه لپاره چې تاسو ته دین وخی دای په سوالات کی زب جوابات ورکوم تاسو ته علم حاصلی نو غرض دا چې مختلفو شکلو کې براتل نو دا حملت العرش فرشتي چې کومې دي دا د غرانو وضو په شکل باندې دي بس الله پاک خو پويږي چې دا
څنګه خبره عرش یې اوچت کړی دی عرش ډېر اوچت عرش دی په ساده پښتو کې چې څوک پوښتنه وکړي چې عرش څه دی عرش هغه میز هغه ځای چې بادشاه سره وزیران پې ناست پخوا باندې خو لږه سادګي وه اوس خو کورسۍ راووتې یو شی بل شی نو پخوا باندې به طریقه دا وه چې غاټ تختونه به بادشاهانو لپاره کېښودلی شوي وو بادشاه به هم پې ناست وو ورسره به وزیران هم ګیر چاپېره او مشیران هم ناست ښه خو دا ټولې خبرې چېرته دا ونه وي چې الله تعالی په عرش باندې ناست دی بس مونږ به دا وایو چې یا الله مونږ تا په دغې خدایه کې سوچونه نه کوو په دې مخلوق کې د سوچ کو خو د تا په ذات کې مونږ سوچونه نه کوو ځکه چې حدیثو کې راغلي چې تاسو د الله په ذات کې سوچونه مه کو ځکه چې ګوره کفر ته وپېوځو د الله په مخلوق کې سوچ کو چې یاره میره سترګه څومره رڼا لري دا سپوږمۍ دا باران ته وګوره دا سبزیجاتو ته وګوره دا انسان ته وګوره دا یو شي ته وګوره دا بل شي ته ما په یو تفسیر کې لیدلی و چې دا کومه فرشته په تفسیر نعیمی لیکلی د بارانه په ټیم کې دا غراره چې کی په اسمان کې چې دا د شاتو د مچۍ په شکل دی شکل د شاتو د مچۍ غوندې دا په اسمان کې چې د بارانه په ټیم کې غراره کی دا تسبیح یې د الٰه العالمین ډېر لوی پروګرام دی یاره حقیقت دا چې بس هغه یې چې الٰه معنا هغه ذات چې عقلونه ورته حیران دي بس الله یا الٰه هغه ذات چې عقول ورته متحیر دي واقعي نه پوهېږو بس نورو خبرو باندې نه پوهېږو مخکې نه شو تللی چې دا څه شی دی څومره لویه خدایي څومره لویه بادشاهي اوسه پورې چا د اسمان هغه څنډې د اسمان هغه چت چا معلوم نه کو چې نه دغه زه ورته راورسېدم دا فرشتې څه شی کی ویستغفرون او بخنه غواړي دغه فرشتې چې عرش یې اوچت کړی دی للذین آمنوا هغې کسانو دپاره چې ایمان راوړی مؤمنانو دپاره د بخنې دواګانې غواړي او یی ربنا ای رب زمونږه وسعت تا فراخي ورکړې کل شین هر یو شي ته رحمتا د رحمت و علما او د علم فاغفر للذین نو بخنو کې هغې کسانو ته تابو چې توبه یې وکړې ده واتبعوا سبیلک او تابعداري کړې ده د ستا د لارې وقهم او وساته دوی عذاب الجحیم هغه عذاب د جحیم نه ربنا ای رب زمونږه حملت العرش فرشتي و ادخلهم او داخل کدوی جنات عدن التي جنت همیشه اوسېدو هغه وعدتهم چې تا وعده کړې ده د دوی سره ومن او هغه څوک هم نه نباسه دغې جنت ته صلحا چې نیکان وي من آبائهم د دوی مشرانه په خپله باندې خو نیکان نه دي خو مشران یې نیکان دي هغه هم یا الله نه نباسه و ازواجهم او په خپله خو نیکان نه دي لیکن بیبیانې نیکانې دي بیبیانې نیکانې نو دا خلک هم نه نباسه جنت ته و ذریاتهم او په خپله خو نیکان نه دي خو لیکن اولاد نیکان دي نو یا الله دا خلک هم داخل کا وهم لیدل چې یو انسان نیک عمل و فایده چاته ورساله بل انسان ته نو د یو انسان نیک عمل فایده چې دا بل انسان ته بالکل رسیږي او دا ګوره د فرشتو دعا ده یعنی فرشتې هم دا مني چې پلاران نیکان وي بچی هر څومره بدعمله وي نو فایده ورته رسي دا ما چې په دا دنیا ته جنت ټیکټ ورکړي او هغه بدعمله نور هم بدعملۍ ته توجه وکړي زه بس پلار نیکه خو مې ډېر ښه سړی تېر شوی خو دا به هم نه چې نه دا خیر نه ورسېږي ځکه چې هم قرآن پاک نه ثابت دی بس دا به یی چې د یو انسان نیک عمل فایده دا بل ته رسېږي او که څوک دا وایي چې فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام ورته فرمایلي وو چې دا قبر چې دا د حسب او د نسب ځای نه دی په دغه ځای کې به ته په خپل عمل باندې خلاصېږي نو واقعي هغه حدیث شته خو هغې حدیث باندې خلک پوهېږي نه هغې حدیث کې مطلب دا دی چې دغې خلکو ته وروړئ چې ورکې عمل کو نبی علیہ السلام مبارک بل څوک په نخ کا نه کړو خپله لورې په نخ کا کړه
ځکه چې خپل خاندان ته خلک خبره کړی شي خو بل ته خبره بل په مثال کې ورکول دا نشي کېدی او که پیش کې نو زړه خپه کېږي. نو نبی علیہ السلام فاطمی بی بی ته ځکه فرمایي چې دا قبر د حسب نسب ځای نه دی، ته به تا عمل پکارېږي چې دغه نورو خلکو ته ور اورئ. کنی همدغې فاطمې بی بی په هکله نبی علیہ السلام فرمایي چې الفاطمة سیدة النساء اهل الجنه، فاطمه بی بی به د جنت د زنانو سردار زنانه وي. نو بیا دا څه فرمایل؟ یو حدیث کې دا فرمایي، بل حدیث کې ورته دا چې نه په دې قبر کې په عمل خلاصېږي. غرض دا چې په دغه ځای کې نورو خلکو ته ور اورئ. په دا باندې ډېرې خبرې شته، مخکې به انشاءالله بیا چېرته پرې وګڼېږو، څه آیاتونه را روان دي مخکې شته. وقهم او بچ کا دوی یا الله السیئات د عذابونو نه، ومن تق السیئات او هغه څوک چې بچ کی ته د عذابونو نه یوم اذن په دغه ورځ د قیامت باندې فقد رحمته په تحقیق سره تا رحم وکړو په هغه باندې وذالک هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړي ینادونا دوی ته به اوازونه کولای شي لمقت الله اکبر من مقتکم، خامخا غضب د الله تعالی دا ډیر لوی دی د تاسو د غضب نه انفسکم خپل ځانون لرا اس باغ ټیم کې تدعون چې تاسو برا غختل شوي ال ایمان ایمان ته اے کافرانو فتکفرون نو تاسو به کفر کولو. دا پوریز د قیامت باندې چې کله الله تعالی کافر دوزخ ته نه باسي نو ډیر سخت عذاب دی. الہ العالمین مونږ ټول د عذاب د جهنم نه حفاظت را لرا کی او مونږ ټول ته محفوظ او مامون کی خدای پاک. چې کله د عذاب او د ورونه په دوی ولګيږي نو دوی به یې دوی ته به आवाज وشي، دوی به ډېر زیات کینه کشي چې دا څنګه خبره شو، ډېر سخت په غوسه کشي. د الله تعالی تر طرف نه ورته आवाज وشي چې تاسو غوسه ما کو، د تاسو د غوسې نه ډېره غوسه د الله تعالی او بل تاسو خپل ځان ته کینه کشو. تاسو په دا ما کینه کې کېږو چې دا عذاب مونږ ته ملاوي کې دا څوک را کوي یخته مونږ کینه کیو، هیڅ هم نشو کړی. تاسو خپل ځان ته کینه کشو او بل د تاسو د دغه غضب او د غصې نه د الله غصه ډیره زیاته ناغي تاسو مبتلا کړی. ایمان لبر او غختل شو تاسو به چې نامړه څوک به دهریو، څوک به کمیونستو، څوک به تشو، څوک به تشو. قالوا یا عبدوا ربنا اے رب زمونږه امتنا سنتین مونږ دې مړ کړو دوه واره او احییتنا سنتین او مونږ دې را ژوند کړو دوه واره فاعترفنا بذنوبنا نو مونږه اقرار کوو په خپل ګناهونو باندې فهل نو آیشتا الی خروج من سبیل د وتلو لپاره چلیار شته الله د دوزخ نه مو باسي. دوه واره د مړ کړو او دوه واره د ژوند کړو او مونږ خپل ګناهونه منو. دوه واره مړ کړل. ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې ګوره یو اوله کې د نطفه دا نطفه مطلب چې بے جان شو، مطلب چې مړه نطفه و، بیا الله تعالی ورکی روح واچلو، بچای پیدا شو، نو یو مرګ یو ژوند. بیا چې کله غټ شو څومره عمر الله ور کړو بیا مړ شو، نو دوه مرګونه پورې د قیامت په بیا را ژوند کوي. نو دوه مرګونه او دوه ژوندنونه. ذالکم دا بان ذالکم دا عذاب بانه په سبب د دې چې بشک شان د خبرې داو اذا دعي الله کله بچ او غختل شو الله تعالی وحده ځانلا کفرتم تاسو به کفر کولو و ان یشرک او کچرت شرک وکړې شو به د الله سره تؤمنو تاسو به یقین په کولو فالحکم لله حکم او فیصله په نن ورځ باندې د جنت او د دوزخ لله خاص الله تعالی د پاره العلی چې ډیرو چته په اعتبار د شان سره الکبیر ډیر زیات لوی دی په اعتبار د بادشاہ سره هو الذی الله تعالی هغه ذات یریکم چې خای تاسو ته آیاته هغه نخې د قدرت وینزل او نازلوی لکم د تاسو د پاره د تاسو د فائدې د پاره. الله په باران باندې تشی کی
وینزل او نازلوی لکم د تاسو د فیدې دپاره من السماء د وریځونه رزقا داسې باران چې په هغې په ذریعه باندې تاسو ته غلې او رزق راوځي وما یتذکر الا من ینیب او نصیحت نه قبلوي الا مگر من هغه څوک یونیبو چې هغه رجوع کوي. هغه حدیث مبارک مونږ ویلی و چې نبی علیہ السلام فرمایي چې شپه او ورځ باران روان دی د اسمان طرف، خو الله پاک چې کوم ځای کې وغواړي په هغه ځای کې باران شي. نور په دنیا کې شپه او ورځ باران ودرېدلی نه دی، خامخا وریږي او روان دی. خو کله په خیبر، کله په پښتونخوا، کله په پنجاب کې، کله په نور ملکونو کې، کله چرته کله چرته. فدعوا الله نو تاسو وغواړئ الله تعالی مخلصین له الدین، یعنی عبادت کوي د الله تعالی، ځکه چې الدعاء مخ العباده کنه یاره، الدعاء مخ العباده، دعوا دا مازغه دي د عبادت. وایه طالبه مازغه دي د عبادت. دعا دا مازغه دي د عبادت. خچ دعا مازغه شول د عبادت، نو په ایمان وای چې دعا عین عبادت شو کنه شو، بلکې هغه خاص عبادت شو. نو ذکر دعا او د یدعون معنا مونږ په عبادت سره کو. دا داس شو لګه د قران پاک ترجمه په حدیث راو کی. دا داس فدعوا الله نو تاسو عبادت کوي د الله تعالی مخلصین اخلاص کون کی به له د الله تعالی تا الدین د دین کې به ملاوت نه کې، بس بالکل دا زموږ ایمان دی چې حقیقی مددگار، اولاد ورکول والا، دا هر څه شفا ورکول والا، بارانو ورول والا، غلجات زرغونول والا، خیر راوستل والا، امن راوستل، دا ټول د الله تبارک وتعالى طرف. خو دغه نه دا نه ثابتېږي چې زیارت له مدرومه، زیارت له لاړ شه د سنت او طریقې مطابق. دغه نه دا نه ثابتېږي چې د الله ولی الله ته وسیله کوي ته چې نه ما وسیله کوه، ما وسیله کوه. داسې یو سړی په مسجد نبوي شریف کې موږ سره مخامخ شو، اردو یې ویله دا هغه هندوستان. مونږ ورته وی چې ګوره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، الله فرمای چې کدا امتیان په خپل ځان باندې ګناه ظلم وکي او بیا تعالی راشي اے محبوبا صلی الله علیه وسلم، او په دغه ځای کې اے محبوبه تم له دعا وغواړي او د په خپل هم د الله نه مغفرت سوال وکي، نو الله فرمایي چې لوجد الله تواب الرحیم، دغه انسان کار څومره ګناویم زبورته هغه تمام ګناهونه معاف کم. چې دا آیات مرتویل او راجب ابکراونه خطا به شورتي والا راوستو چې راشه دا وګوره بحث کړه. نیمه غنټه مونږ سره کینو کا پاغه ځای کې چې هغه ځای ډیر د ادب ځای خو ډیر ګډ وډو باندې سره، نو په ځنې خلکو کې بیا منښت نه. مونږ ورته چې په دغه آیات کریمه کې د ژوند او د مرګ خبره نشته. الله یې چې راشه نبی علیہ السلام مبارک لا دای بندر له دعا وغواړي بخنه د الله پاک نه، او تخپل باندې په دغه دربار کې وغواړه، نو الله پاک یې زبدو بخم. نو نه پکې مرګ ذکر شته او نه پکې ژوند دغه شته. نو یقینو کا چې ډېر خولي کتاب ته ناس ډېر خولي مازدیګر راځي داسې ژبه یې ونه خطا چې تا به ویلې چې کسره غنېدای نشي. خا ولو کرہ الکافرون، اگر چې ناخوخ غني کافران دغه خبره دا الله ځان له عبادت شي، دا کافران ناخوخ غني. رفیع الدرجات او چتون کې دی الله تعالی الدرجات د درجو او چتون کې دی الله تعالی ذل عرش خاوند د عرش ته درجه او چتای. ترمذی شریف حدیث ته 2390 نمبر حدیث ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ورځ د قیامت باندې به الله تعالی داسې خلق را پورته کی چې الله ورته وایي چې تاسو ګوره ما سره ډېره زیاته مینه وه. الله ورته وایي چې تاسو د ما د ذات سره ډېره مینه وه،
لاړ شو اینا منبرونه درته پراته دي ته نور منبرونه به وي په هغوی باندې تاسو کښېنئ چې دا خلک کله دغه نور په منبرو باندې کینی انبیاء کرام او شهیدان به د دغې منبرونو صفتونه کی چې هو دا څومره ښکلی منبر دی انبیاء کرام او شهدا به د دغه منبرونو صفتونه کی په کوم منبرونو باندې چې هغه خلک ناست دي چې د الله د ذات سره یې مینه وه والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه کسان چې ایمان راوړی الله سره ډیره زیاته مینه کی نن خو ما او ته عبادتونه د جنت او د دوزخ په دوړ کې دي د جنت د حصول د دوزخ نه د حفاظت لپاره راځي چې نن نه یې طریقه بدله کو او یې چې یا الله هغه جنت او دوزخ بیا وروستو خبرو هغه مخلوق دی دتا خو یا الله ته رانه راضي شي په دې عبادت باندې چې دا دواګانې مونږ کو یلقي الروح نازلوی الله تعالی جبرائیل علیہ السلام من امره په خپل حکم باندې علی من په هغې شخصیت باندې یشاء چې اراده وشي د الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه ولید ابن مغیره به وایي چې په کار دی چې زه نبي وایي ځکه چې مالدار هم یم مشر سړی اور وای ابن مسعود به مې چې ارمان دی چې زه هغه وایم نبي وایي الله پکې چې دا نه په نپلو نه په ډیرو ذکرو نه په مالدارۍ نه په مشروالی نه په ډبر باندې او نه په غاټ مطلب چې سردارۍ باندې بلکې دا ما خصوصي فضل و کرم دی چې په چا باندې وشي نبی علیہ السلام مبارک یو یتیمو د مکی معظمه د قریشو د بنو هاشم یو یتیم ماشومو چې خپل پلار په خپل سترګو باندې نه دی لیدلی د امینی بی بی رضی الله تعالی عنها په ګیډه مبارکه باندې د شپېګو میاشتو د یا پیدا شوی نو چې والد صاحب وفات شو بیا د شپېګو کالو شو چې مور وفات شو او په دغه طریقې سره د پرورش کېدو واتو کال عمر کې عبدالمطلب صاحب وفات شو هغه تقریبا چې ابو طالب صاحب بیا پرورش کړو تر دغه پورې چې وحی راغله او نبوت مطلب چې داغه اظهار وشو نو دا د الله پاک شان دی دا نبوت او دا بزرګي او دا د الله پاک تر طرف نه ملاوي لينذر د دې د پاره چې وې روي دغه نبی یوم الطلاق خلق د اغه ورځنا چا غورز دو د ملاقات یوم په دغه ورځ باندې هم دا خلق به بارزونا ښکار کیدون کی وی لا يخفى على الله نب پټی کی په الله تعالی باندې منهم د دوی نشي انت شي او الله تعالی به فرمای خلقو ته لمن الملك اليوم نن ورځې بادشاہي د چا د پاره دو وخلقو ویو نن ورځې بادشاہي د چا د پاره دو ویو لمن الملك اليوم نن ورځې بادشاہي د چا دو بخاری شریف حدیث ته 7413 نمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی به اسمانونه راغونډ کی الله تعالی به زمکه راغونډ کی او بیا به وي چې نن ورځې بادشاہ زیم سشول د دنیا جبارین سشول د دنیا متکبرین د نن ورځې بادشاہي چودا ما سره وزن د نن ورځې بادشاہ دمر څوک پني چورتوي چې یا الله ته کنه یا خلق شته د هیبت نه غاګ نشي کړی د روح د وجه نه غاګ نشي کړی الله پاک به د خپل سوال جواب په خپل باندې وکي لله الواحد القهار نن ورځې بادشاہي د هغه ذات لپاره او چې هغه الله دی معبود حقيقي دی الواحد او یو دی القهار او قهر راوستر کوي ذات دی اليوم نن ورځ تجزا بدله ورکړي شي کل نفس هر یو نفس تا بما د هغه څه کسبت چې کسب کړی وي نفس لا ظلم اليوم نشتا نن ورځ باندې ظلم ان الله بشکل الله تعالی سریع الحساب زر حساب اخستون کوي دا حدیث خو تاسو څو واری ویلو چې یو حدیث کې راځي
چې الله تعالی به د غونډ مخلوق نه د دغه دنیا د وړې ورځې په نیم امره ټیم کې حساب واخلي. نو وړه ورځ 14 غنټې نو چې نیمه کې 4 غنټې یو کول کې دا. دویم کول دا دی چې الله تعالی به د غونډ مخلوق نه حساب په دمره ټیم کې واخلي لګا یو وزه چې څومره ټیم کې راوښل شي. نو زه خو چې ډېر واچي 10 منټه واچو 15 منټه واچو. دمره لوی ذات لوی شان والا د هر یو انسان د نیکو د بدو تفصیل وضاحت پښتنې بکیږي چې عمر د چیرته تیر کړو تعالی ما کوم عمر دیر کړو دا چیرته استعمال کړو. چې بیا به دا ورته وایي چې ځواني د څرنګه تیر کړو. دا ګور هغه سوالونه چې پوریس د قیامت باندې عمر د څنګه تیر کړو ځواني د څرنګه تیر کړو. او دریم نمبر دا چې مال د څرنګه ګټلو مال د په کوم ځای کې خرج کړو د دغه خبرو پښتنه بکی. عائشہ بی بی فرمایي چا سره چې حساب وشو هلاک شو لاړو بس ختم شو. چا سره چې حساب وشو هلاک شو. حساب د ور کول چرته یو دغه کې علما فرمایي چې مراد ته نه دی چې مناقشه وشو چا سره چې دا کړی دی او څه لا کړی دی چې توبه چې دادن کړی نه دادن کړی او دادن کړی کایته وی چې څه لا کړی بس بیا کیسه خراب وانذرهم او ويروا دا کافرانه او دا ټول مخلوق یوم الازفه اغه ورزنا الازفه چاغه اچانک راتلون کینو ازل قلوب په دغه وخت کې بزړنا لدل حناجر د مریو سر نږدې وي کاظمین از غمون کې وي خپل غسول را مال ظالمین من حمیم نبوي د دوی لپاره د دغه ظالمانو لپاره من حمیم څو ګرم ملګری ولا شفیع او نب سفارش وی د ظالمانو لپاره مراد کافر دی. یطاع چې داغه خبره ومنل شي یعلم پویږي الله تعالی خائنۃ الاعین دسترګو په خیانت باندې الله پویږي وما په هغه څه باندې تخفي الصدور چپټوي زړونه او سینې. دسترګو خیانت پر دو زنانو ته قتل نبی علیہ السلام مبارک نه پوښتنه وشو مسلم شریف حدیث دی 2159 چې کله یو سړی نظر ولويږي په یو زنانه اچانک چولويږي نظر ته هټاو کا نظر ته ختم کا څه مطلب نظر ته واړو بل طرف ته او کنا قصدن آمدن باندې بیا بار بار ګوري پدا بیا ګناګاری او کنا بازار کې روانه एकदम نظر د ولوي د زنانو باندې لکه څنګه کوز بازارونه نارینه د زنانو نه ډکی نو په داسې حالت کې وړومبي نظر باندې خبر نشتا خو بیا مطلب چې خبره شته د خلکو زړونه به مارول راشي دا کنایه د دې خبرې نه چې د خلکو زړونه به تنګ شي خلکو نه یاره د ظلم بس ماره کوي دا چې کله زړه تنګ شي والله او الله تعالی یقضي فیصله بکای بالحق په حق باندې والذین او هغه کسان یدعون چې دوی عبادت کوي من دونه بغیر د الله تعالی نه لا یقضون دوی فیصله نه کوي بشیء پس شی باندې فیصله ټوله الله د پاره دی الله پاک په دغه ورځ باندې عدالت لګولې او په خپل باندې قضاوت ادا کوي ان الله بشک الله تعالی هو السميع امدخ اوریدون کوي د تمام خبرو کاغه خوي او کبدي وي البصير او خلیدون کوي د مخلوق د اعمالو اولم يسيروا ايدوي نګرځيږي فل ارض پزمکه کې فینظروا چې دوی وګوري دا کافرانه کیف کان عاقبت الذين سرنګو انجام د هغه کسانو کانو چې دوی من قبلهم مخکې د دوینا کانو هم دوی اشد منهم قوتنا ډیر زیات سختو د مکی کافرانو نه قوتن په طاقت کې و آثارا فی الارض او آبادولو د زمکه
په لحاظ سره ډېر زیات طاقتور وو. په دې غرونو کې به ګوره ځان دپاره ګارې تیارالې او بنګلې به جوړالې، دومره غټ غټ خلک. نو الله پکې چې د هغو ریزلټ خو وګوره که چې الله پې سخته هوا راوسته او ټول یې مړه کړل او تباه کړل. نو یې مکې کافرانو تاسو خو د هغه نه ډېر کمزوري. هغه یو آیات کې ورته ویل شو چې تاسو د هغې لسمې برخې ته هم نه یو رسېدلي او بیا هم تاسو دا نافرمانی کوم. فاخذهم الله، نو ونیول دوی الله تعالی بذنوبهم په سبب د خپلو ګناهونو. وما كان لهم من الله من واق، او نو د دوی دپاره د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدلو دپاره من واق څوک بچ کوونکی. ذلک دا بانهم په سبب د دې چې بېشکه دوی کانت راغلی و تأتیهم دوی ته رسلهم هغه رسولان د دوی راغلی و دوی ته رسولان د دوی بالبینات په واضحه دلایلو باندې. فکفرون دوی کفر وکړو. فاخذهم الله، نو ونیول دوی الله تعالی. انه بشکد الله تعالی قوی دی طاقتور دی، شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. ولقد خامخا په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا د خپلو معجزو سره وسلطان مبین او په ښکارا دلیل او غلبې سره. موسی علیه السلام سره نهم معجزات چې کوم مشهور دي هغه یو دا چې الله تعالی ته سوال وکړو چې ما دا ژبې دا ګانډه کولاو کا. دا کې بیا خبرې کړې وي چې آیا دا په هغه سکروټه سوی و که څه شی و. چې صحیح خبره دا و چې سکروټه د خولې ته نه و اچالې په ماشومتوب کې، ځکه چې سکروټې له چې ګوتې وروړي نو ګوتې به سوې وای، نو سکروټه یې څنګه راواغسته او بیا یې خولې ته واچله. حالانکه چې په کوم شي باندې ګوتې وسیځي هغه خلک غورځوي. چې صحیح خبره دا و چې پیدایشي په دې ژبه کې لږ لکنت و، داسې پوره خبره به نشوه کړی لکه ځینې انسانانو قدرتي تر باندې داسې هغه وي. نو یو دا. دویم دا چې فرعونیانو باندې طوفان راغی، ده به دعا وکړه چې الله طوفان پې راولي. څو ورځې دوی په کورونو کې اوبه داسې سره پورې ولاړې، دوی د خپلو کورونو نه کډې وکړې. او دریم دا چې بدعا یې وکړه چې یا الله سپږې پې نازله کړي. نو څوک یې چې سپږې وي دا وړو مړو په دې دالو مالو کې چي، او څوک یې چې نه دا په سر کې چي دغه سپږې وي. یو روایت پکې دام دی چې یوه بورې غنم به یې وړل ژرندې له، او چې هغه خبره داړې به هم کې پاتې نو ټول به یې خوړلي وو هغو سپږو سپږې ورته یې که نه ورته ګوڼونه هم ورته یې سپږې هم خلک ورته یې حاجي صاحب سپږې ورته یې سپږې ښه شیخوال ورته ګوڼې یې. نو غرض دا چې دغه هغه بیا یې بدعا ورته وکړه، الله تعالی پې چونډخې نازلې کړې، هر ځای کې به چونډخه وه. بیا هم ګوره نه سمېدل، بیا د وینې عذاب پې راغی، اوبه بې راواچلې وینه به ښه. نو وینه څرنګې څښې؟ ځان نه مړه کېږي یاره اوبې نه څښې. بیا نور عذابونه ملخان پې نازل شو. او د موسی علیه السلام یو معجزه دا وه چې سمندر یې په امسا باندې ونیولو هغه سیرې کړی شو، او په میدان تیح کې هغه امسا باندې چې تیږه ووله 12 چینې ترې روانې شو. او نهم نمبر دا چې بدعا یې ورته وکړه، ډېر سخت قحط هم پرې راغلی و. نو الله پکې چې موسی علیه السلام هم دا معجزې ورکړې، خو هغې باوجود دغو خلکو انکار وکړو. الی فرعون ته مو لګلو، و حامان او حامان ته چې دا د فرعون وزیر و قارون او قارون ته مو لګلو چې دا د موسی علیه السلام طرز ویو. چې موسی علیه السلام ته نبوت ملاو شو، ما ته زه به همداسې ګرځم. خدا چې فرعون سره زه ملاو شم، د فرعون سړی وګرځېد و بني اسرائیلی قارون، خو لیکن د دغې حسد د وجې نه دوی مطلب یې چې هلته فرعون سره شمولیت وکړو. فقالو نو اویل دوی ټولو ساحرون دا جادوګر دی، کذابون او دروغجن دی، نعوذ بالله. فلما پسر کله جاءهم چې راغی دوی ته بالحق حق من عندنا زمونږ د طرفنا، قالو اویل دوی اقتلوا اوجنی ابناء الذین زامن د هغې کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی معه د دغې موسی علیه السلام سره، واستحیوا نساءهم او ژوندی پرېږدئ هغه لورانې د دوی. دا دویم وارې وژنه و
دا دویم واري وژنه و چې یو خو چې کله موسی علیه السلام پیدا کېدو نو نجومیان ورته وی چېره وړکی پیدا کېږي او د تا بادشاهي ختموي، نو 80,000 ماشومانې شهیدان کړل. دا دومره ظالم سړی و. او دویم چې کله موسی علیه السلام باندې کسانو ایمان راوړو نو موسی علیه السلام متعلق فرعون ظالم دا حکم جاری کړو چې د سره چا ایمان راوړی دی د هغوی بچي وویژنو. نو را بشي چېرته خبره خو آیا دا دمکی وه او که نه دا ویړکي بیا رښتیا وویژنل. نو دغه متعلق خبرې به انشاءالله مخکې راشي، خو داسې پوره وضاحت نه شوی، خو غالبا چې دا دمکی وه. لکه څرنګې حامان ته ویلي چې حامانه ای د ما وزیره یو بنګله جوړه کړه چې د اسمان له لږ ور وخېږم، دا د موسی علیه السلام خدای نه نعوذ بالله. نو دایم اسې دمکی وه کتابو لیکلي، بیا یې هغه محل و هغه جوړه نه کړه ځکه دا اسمان ته څوک چېرته خطی شي. په دغه جدید دور کې څوک نه خطر چې جازونه او سیارې خلکو روانې کړي یا په هغه دور کې. نو فرعون ډېر ظالم سړی تېر شوی، کتابو لیکلي چې 400 کاله ګوره د بادشاهي وه، 400 کاله دی په مصر باندې بادشاه او په دغې ټیم کې په دنیا کې نور بادشاهان هم وو، خو خلک به د مصر نه بهر نه پرېښول چې زمونږ چېرته مطلب چې مخالفت ونه شي. صرف په مصر یې بادشاهي وه، په نورو دنیا باندې نورو خلکو بادشاهي وي. وما کید الکافرین او نه هغه تدبیر او پلان د کافرانو الا فی ضلال مگر په هلاکت او په خطایا کې دی. وقال فرعون او اول فرعون ضرونی پرې دی ما اقتلو چې زه ووژنم موسی علیه السلام ولیدعو او پکار دی چې دی راو غواړي ربه خپل رب د راو غواړي د امداد دپاره زه ووژنم موسی علیه السلام. انی بېشکه زه اخاف یریږم ان یبدل دینکم چې ای قومه بدل بکړي د تاسو دین او ان یظهر فی الارض الفسادا یا بظاهر کی بزمکه کې الفسادا فساد. وقال موسی او اول موسی علیہ السلام چې اے فرعون ظالم تاویل چې الله ته आवाज وکړه چې الله درانه بچ کی. موسی علیہ السلام فرمایل انی بشک ز عستو پناه غواړم دیتا نه بربی په خپل رب باندې و ربکم او د تاسو پر رب باندې من کل متکبر د هر تکبر کوونکی نه لا یؤمنو بیوم الحساب چې هغه ایمان نه لري په ورځ د قیامت باندې. نو دغه کې کتابو دا لیکلي چې فرعون سره د دمره زورورې موسی علیه السلام یې شهید نه کړو. اچھا ځکه یې شهید نه کړو چې دایم په دې زړه کې ډارېدو، ځکه چې په کوم ټیم کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه راغلل مبارکان. نو تاریخ کتابو لیکلي دي او په حدیثو کې دا ذکر شته، مفسرین هم دا بیان کړی. موسی علیه السلام فرعون ته چې فرعون هم خدا الله پاک د طرف نه دواړه رسولان یو، دا مورور دی موسی علیه السلام د هارون علیه السلام نه. نو هغه ورته تاسو سره څه دلیل شته په دا خبره؟ اچھا څه شی دی؟ امسای ورته واچله. نو چې یو لویه اژدها ترې جوړه شوه چې یو میل خو یې خالي په اسمان کې ټوپ ووالو او بیرته راوغورځېده، څوک 3 میله وښی. او چې په دغه ټینګ کې فرعون چې کوم نعوذ بالله د خدای په تخت باندې دوی چې دا د خدای تخت دی دی پې ناستو چې خلکو راوکتل همدغه فرعون د تخت نه لاندې پټ شوی دی چې راووځه. موسی علیه السلام ته چې ونسه مهرباني بس راووځه چې ته ظالم خدای دعوه کې. نو په دې زړه کې ډارېدو خدای د دې په شرمو و شرموي. مخکې ذکر را روان دی، عذاب قبر ورته روان دی. بچه چام د نیکانو خلکو ګستاخي کړې دو هغه کړې دو الله پاک هغوی له ډېره سخته سزا ورکړي. موسی علیه السلام څوک و؟ خدا الله پاک یو ولی و، یو نبی و، د الله یو دوست و. قوم خلکو له راغی و دوی مطلب چې مختلف قسمه نسبتونه ورته وکړه. وقال رجل او اویل یو سړی چې حسقیل نامه وا یا حسیل نامه وا. حسیل عبدالله ابن عباس سے فرمائی یو سړی وو، اچھا دا د بنی اسرائیلو نه وو، خو د فرعون په دغې نږدې مشیرانو کې وو.
په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی خو پټ ځان یې نه ښکاره کړو. چې کله موسی علیه السلام هغه سړی وویژلو، کوم سړی چې په زور باندې د لرګو ګېډې د موسی علیه السلام د قوم سړي له ور په شا کاله، او هغه غریب دومره زور نه و، نو موسی علیه السلام ته چې راشه امداد مو وکړه. راغی ولا او چې څوک یې ور کړو د فرعون د قوم سړي له مړ شو. نو حزقیل سے ورته فرمایي چې موسی علیه السلام ځان وباسه، د هغې مړي وارثان راغلي دي او یی چې مونږ ته دغه سړی حواله کړو چې مونږ ته قصاص واخلو. او د موسی علیه السلام په شریعت کې هم ګوره صرف قصاص و، ماپې ماپې نه وي. خو خیر دا خو شریعت نه و د فرعون خپل هغه، خو دا و چې سړی ویژلی چې سړی وویژنو. نو د صاحب ورته وایي چې به ځان وباسه. نو کتابو لیکلي چې جبرائیل علیه السلام له راغی په اسپه باندې سور دی، یا یو بله فرشته وه، او ورته وایي چې په دغه لیاره باندې ما پسې راځه، ورته مخکې وه. چېرته لاړل؟ د مصر نه یې بوتلو چېرته؟ مدین ته. او په هغه مدین کې بیا 10 کاله ګډې او وزې وڅرلې، او د شعیب علیه السلام د لور سره یې نکاح وشوه، حضرت صفورا رضی الله تعالی عنها. وقال رجل او ویل یو سړی مؤمن چې مؤمن سړی من آل فرعون آل د فرعون یکتم ایمانه چې پټولو خپل ایمان. نو فرعون چې کله په دریای نیل کې یا په بحر کلزم کې تباه شو، نو دغه سړی ته الله نجات ورکړی ښه، دان د بنی اسرائیل سره شامل شو او په مغول یارو باندې پیری وته، کوم یارو باندې چې موسی علیه السلام پیری وتلی و، نو دا الله پاک ګوره بچ کړی و. ځینې روایتو کې راځي چې دا د فرعون طرز وایو، ځکه چې آل فرعون ورته ویل، خو بنا بر هر تقدیر که هغه د فرعون طرز وایو او که د بنی اسرائیلو نه و، خو نجات یې بیا موتی دی او د موسی علیه السلام ملګرتیا یې کړې وو، او دغې صورت ته چې نامه ورکړی شوی د المؤمنم، دا هم د دغې سړي د وجه. ښه د خلکو ته وویل اتقتلون آیا تاسو وژنئ رجلا یو سړی چې موسی علیه السلام دی، ان یقوله چې وایي ربي الله چې رب زما الله تعالی دی، وقد جاءکم بالبینات من ربکم او په تحقیق سره راغلی تاسو ته د موسی علیه السلام په واضح دلایلو من ربکم د ستاسو د رب د طرف نه. اوسه پیرې ایمان پټ کړی و، خو په دغه ټیم کې ایمان هغه جوش وکړو، وایسې ایمان راښکاره کړو او ټولو خلکو ته یې ویل چې موسی علیه السلام په دا وژنو چې یی چې الله یو دی، موسی علیه السلام په دا وژنو چې معجزې دي ورسره، موسی علیه السلام په دا وژنو چېرته وی چې ما له خپل قوم خلک راکړه چې مونږ بېرته لاړ شو شام له، مونږ مهاجرین یو، مونږ خپلې علاقې له درومو، الله راته ویلي چې داسې وکړه. نو دا خبرې د فرعون په دغه دربار کې دا تقریر شروع کړی دی، ټول مشیران او فرعون په خپل هم ناست دی، خو الله تبارک وتعالی د دغه سړي حفاظت وکړو او فرعون هیڅ قسم ضرر ور ونه رسلو. وګوره دا ټول تقریر د ده. ښه وقد او خامخا په تحقیق سره جاءکم راغلی تاسو ته بالبینات په واضح دلایلو موسی علیه السلام من ربکم د خپل رب طرف نه، فیکو کچرته وي دا موسی علیه السلام کاذبا دروغجن، فعلیه نو په دغې موسی علیه السلام باندې د وي سزا کذبه د ده د دروغو، و ان یکو صادقه او که دی رښتونی وي یصبکم نو وبرسېږي تاسو ته بعد الذي ځنې هغه خبرې یعدکم چې وعده کوي دا موسی علیه السلام تاسو سره. ان الله بشک الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي لاره نه ښیي من هغې چاته هو مسرفون چې هغه اسراف کوونکی وي کذاب او دروغجن وي. یا قوم ای زما قومه لکم الملک تاسو دپاره بادشاهي دو الیوم نن ورځ ظاهرین غلبه حاصلونکي فی الارض په ځمکه کې د موسی علیه السلام نافرماني ما کو دا نعمتونه به هم په سزاګانو بدل شي، تاسو ته بادشاهي میلاو دو څه خپل ځان خرابوو. فمن ینصرنا نو څوک دی چې امداد به وکړي زمونږه من بأس الله د الله د عذاب نه ان جاءنا که چېرته راغی دغه عذاب. قال فرعون اویل فرعون ما اریکم زه نه ښایم تاسو ته الا مگر ما هغه خبرې ارا چې زه وینم هغه درته ښایم، وما اهدیکم او زه نه ښایم تاسو ته ای زما قومه الا سبیل الرشاد مگر نیغه لیاره زه تاسو ته وښام. وقال الذي او اویل هغه کس حزقیل علیه السلام یا حزقیل علیه السلام آمنه چې ایمان راوړی یا قوم ای زما قومه انی اخاف علیکم
بشک زه یریګم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب پشان د هغې ورځو د مخکینی تیر شو ډلو مثل دأب قوم نوح پشان د طریقې د قوم د نوح علیه السلام چې د نوح علیه السلام نافرمانی وکړه الله په طوفان راوستو وعاد او عادیان چې هود علیه السلام ویرغی او انکار یې وکړو الله په هواګانې وچللې وثمود او سمودیان چې صالح علیه السلام الله پاک ورولګلو او هغوی انکار وکړو او هغه اوښه شهید کړه الله تبارک وتعالی زلزله پې راوسته او جبرائیل پې چیغه وواله والذین او هغه کسان من بعدهم چې رسته د دوی نه وو وما الله او نه الله تعالی یریدو چې اراده لري ظلم د ظلم للعباد په بندگانو باندې دا ټولې دغه مؤمن خبرې دي ښه د فرعون په دربار کې تقریر شروع کړی دغه ته جهاد نبی علیہ السلام فرمایي الکلمة حق عند سلطان جائر جهاد د ظالم بادشاہ په مخ کې د حق وینا کړل دا ګوره جهاد دی د ظالم بادشاہ په مخ کې د فرعون په دربار کې دا مومن لګیا دا تقریر شروع کړل اول داسې کنایاتو کې خبرې وکړي چې موسی علیه السلام که درویغځاني درویغې پوه شه او دی پوه شه خو که ریښتونه یې ګوره هسې نه چې عذاب میلاو شي موږ ته او وا خلکو اوس څومره خوشحالی دي د مصر بادشاهي د هر څه ډېرو تیر دي او که د نافرمانی مونږ وکړه او رښتیا مونږ ته عذاب میلاو شو څوک به هم بچ کی نو نافرمانی ما کو مخکې اوس پسې لږ لږ وضاحت روان دی ویا قوم او ای زما قومه انی اخافو بېشکه زه یریږم علیکم په تاسو باندې یوم التناد په هغه ورځ د قیامت یوم په هغه ورځ باندې تولونه چې تاسو به ګرځولی شئ مدبرین شا کوونکي ما لکم نه بوي د تاسو دپاره من الله د الله تعالی د عذاب نه من عاصم څوک بچ کوونکی ومن يضل الله او هغه څوک چې گمراه کی الله تعالی فما له نو نشته د دغه کس دپاره من هاد څوک هدایت ورکوونکی ولقد او خامخا په تحقیق سره جاءکم راغلی تاسو ته یوسف علیه السلام من قبل مخکې د دینا یوسف علیه السلام تاسو ته راغلی او مخکې د دینا موسی علیه السلام او د یوسف علیه السلام په منځ کې 400 کاله ټیم تیر شوی یوسف علیه السلام ته مخکې بیا 400 کاله بعد موسی علیه السلام راغلی او د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 900 کاله عمر تیر شوی بالبینات په واضح دلایل راغلی یوسف علیه السلام فما زلتم نو همیشه وای تاسو فی شک په شک کې مما د هغې څه نه جاءکم چې راغلی او تاسو ته به په هغې خبر باندې حتی تر دې پورې اذا هلکه کله چې وفات شو یوسف علیه السلام قلتم نو اویل تاسو لن یبعث الله هرگز نه رالیږي الله تعالی من بعده رستو د یوسف علیه السلام نه رسوله یو رسول کذالک هم دارنګې یضل الله گمراه کوي الله تعالی من هو هغه څوک مسرفون چې اسراف کوون کوي مرتابون او شکمن وي او شک کوون کوي الذين هغه کسان یجادلون چې دوی بحثونه کوي فی آیات الله د الله تعالی په آیاتونو کې بحثونه کوي بغیر سلطان بغیر د دلیل نه علم نه لري غړ مانګای دی او د الله په آیاتونو کې بحثونه کوي آتاهم داسې آیاتونه چې راغلي وي دوی ته کبورا ډیره لویه خبره ده مقته د غصې والا عند الله د الله تعالی په نسبت باندې الله ډیر خفه کیږي او ډیر غصه کیږي چې علم نه لري او باسونه کوي وعند الذين او هغه کسانو په نسبت باندې امنو چې ایمان راوړي کذالک هم دارنګې یتبع الله مهر لګوي الله تعالی على كل قلب متکبر جبار دا هر هغه سړی په زړه باندې چې تکبر کوون کوي او جبار ظالم وی متکبر دا بیان خو مخکیم څو واره شوی دی چې تکبر څه ته نبی علیہ السلام مبارک نه پوښتنه وشوه یو صحابي فرمایي اول نبی علیہ السلام فرمایل چې تکبر چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې قدر وي نو د جنت خوشبوئی بم بوی نه کی جنت لورتک خو یالره خبرو چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې ډېره وړه دانې دمره تکبر د چا په زړه کې ویم د جنت هغه خوشبوئی بم بوی نه کی او د جنت خوشبوئی د جنت نه 1500 کاله مخکې بوی دی شي هغه خوشبوئی به هم بوی نه کی چې 1500 کاله مخکې مطلب چې د خوشبوئی دروي بیا صحابي فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې یو سړی غواړي چې مال ته د خولي
زما سورلی د ښکلي وي، زما کور د ښکلی وي، زما څپلی د ښکلي وي، نو دا نبی علیہ السلام فرمایي نه، الله تعالی په خپله باندې هم ښکلی دی او ښکلي شیونه خوښوي چې انسان پاک وګرځېږي، پاکه سورلی وي، پاکې جامې وي، پاکې څپلی وي. تکبر دغې ته یې چې بل ته سپک کتل او حق نه منل. یعنی په دغې حدیث کې تکبر دوو شیونو ته وویل شو چې حق نه منل او بل ته سپک کتل. هر سړی د ځان نه اوچت ګڼه او یو حق خبره راشي وایي چې نه دا حق ده او دا باطل ده، اگر که په تا باندې راغلی وي، اگر که تا په خاندان او په اولاد راغلی وي. نو ډېر خلک شته چې په دغې تکبر کې مبتلا دي. مونږ تکبر دغې ته وایو چې چا کاټن لتې اغوستي او روان یې دا څه متکبر دی. چټي تهمتونه او ټاپې په خلکو لګول نه دي پکار. یا څوک په خپلې ګاډي کې ګرځي او دا وګوره څومره تکبر دی پکې. تکبر دوو شیونو ته حق نه منل او بل ته سپک کتل. نو الله پاکې چې زه دغو خلکو په زړونو باندې بیا مهر لګوم، متکبر او جبار. وقال فرعون او اویل فرعون، مخکې دا خبره تېره شوې وه چې جبار یو د الله صفت دی، یو د مخلوق دپاره. الله دپاره چې شي نو معنی دا و چې زبردست طاقت والا ذات، غالب ذات. او د مخلوق دپاره جبار معنی چې د یوې عهدې یو سړی نه وي لایق او په زور هغه واخلي، دغې ته جبار ویلی شي. یو عهدې یو سړی نه وي لایق او په زور یې واخلي، دغې سړي ته جبار یې. او نه که لایق وي او پوهېږي چې نه ما نه بغیر څوک ښه نشي چللی. نو یوسف علیه السلام ونه ویل بادشاه ته چې ما وزیر زراعت کا، وزارت زراعت مال راکا چې زه دا پروګرام په صحیح طریقې باندې وچلم. مخکې قحط را روان دی او وکاله چې هغې دپاره پروګرام برابر کړو. وقال فرعون او اویل فرعون یا حامانو اے حامانا نبنی لی جوړ کا زما دپاره، زما دپاره جوړ کا صرحن یو محل لعلی د دې دپاره چې زه ابلغو ورسېږم الاسباب اسمانونو ته، اسباب السماوات اغه اسباب د اسمانونو، فاطلع نزور وخجم ابلغ ورسېږم الاسباب اسباب ته، اغه اسباب اغه وسایل. څه شي وسایل؟ اسباب د سماوات. فاطلع نزور وخجم الى اله موسی اغه معبود د موسی علیہ السلام ته. و انی او بشک ز لاظنه خامخا ګمان کوم په موسی علیہ السلام کاذبا د دروغ زنو. وکذالک هم دارنګي زوینا خیسته کړی شوی دی لفرعون د فرعون د پاره سوء عمله اغه بد عمل دد، وصد عن السبيل او من کړی شو د نیغ لیارینا. وما کید فرعون الا فی تباب، او نو اغه تدبیر د فرعون مگر په هلاکت کې. نو دغه کې مفسرین لیکلي چړومبانای د خخته چکوملو په دا اور باندې چې پخ شوي دا ړومبنی حامان جوړه کړی و. د خښتې چې کوم تاریخ دی ړومبنی حامان دا جوړه کړی و. آیا دا محل بیا جوړ کړو که نه؟ چې نه داسې یو دمکي وه، قوم خلکو په سترګو کې یو خبره ورچولي. ځکه چې دی خو ډېر په دا ډارېدو چاسې نه چې قوم را نه واوړي، او که غونډ قوم یې خلاف شوی نو 12 لک کسانو 12 لک کسانو ته بیا یو فرعون شوی. نو ده به ځینې خبرې د دغې دپاره هم کړي چې یاره دا قوم ځان پسې را روان وساتم. دغې نه دا خبره هم ثابته شوه چې هر چا پسې ملا مه تړه. الله فرمایي په ورځ د قیامت باندې فرعون مخکې خپل قوم ورپسې وي. فاوردهم النار، ورواپېچو اور ته. وبئس الورد المورود، او ډېر بد اچول دي د اچول شوو خلکو. نو هر سړي پسې سر خوځېدل نه دي پکار، هر سړی مشر ټاکل نه دی پکار. ډېر احتیاط په دغو مسلو کې پکار دی، خصوصا په دینی معاملاتو کې ډېر احتیاط پکار دی. فرعون هم یو مشر و، خپل قوم یې ځان پسې روان کړی و، ربوبیت دعوه یې کړې وه. علما لیکي چې فرعون چې دا دهري و، هغه دا سوچو چې دا هر څه چې دا زمانه چلی،
او څوک چې د کوم ملک بادشاه وي نو دای نعوذ بالله خدای اجده دا سوچ ها نو چې کله موسی علیہ السلام لراغه ډېر غیم پکړې سامنے پیاړه ځکه د خو پیشاند چې دا خو ماغه کاسته چې ما دیش کاله ساتل دا خو ماغه کاسته دیش کاله د ما په کور کې تیر کړیو نور ته چې موسی علیہ السلام تو اوس ما سره دغه کار کوي چې ما بادشاہي ختمه د ما په خلاف را پورته غون قوم څه نه ای په لکونو خلق دي او ته د تا د ارور را پورته اوس ما د سلطنت ختمو څومره خېګړې میر سره کړې په خپل کاله کې م دیش کال راستر کړې موسی علیہ السلام دا څه کولای جواب ورکړو ورته چې فرعون په خپل کاله کې چې زر استر کړم د مستانه نه يم راستر کړې د ما مجبوری وا او مجبوری دا و چې تا ماشومان علالال او ز خپل مور په صندوق کې واچلم او هغه صندوق ته تا کال راغی دا تا خېګړه و ما سره تا ما سره ظلم کړی دی تا زه د خپل مور نه جدا کړی تا ما خاندان ته ډېر غټ دک رساله دی تا ما دیش کاله څه پرورش کړی دی څه دا پرورش د ما مور پلار نشو کړی کړای شو خو تا څوک نه پرې خپل پرورش تا یاره په دا باندې فرعون بالکل داخلو ور چکا شو چې زه خو مستانه دل نه عمر غلې د تا کال لا خو دغه مسله مطلب چې ماته را پیښو الله تعالی ورته فرمایل چې فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیا اے فرعون د تا بدن لما نجات ورکو قیامت پر به تا بدن نه خوري کی چې آینده نسل ته عبرت واخلي چې دام یو څوک د خدای دعوی کړو او سینا خبره وګت پروته په تابوت کې د مصر په عجایبګر کې وسمشتا نو خدای او ربوبیت او په حقیقت کې رازق او مالک د الله پاک دی الله هغه ذات چې تمام مخلوق ورته محتاج دی نو پدا کې دا صورت چون کې مکی صورت دی د مکی خلکو ته دا خبره وراوري چې وګورو فرعون هم یو سړی چې دا سیکړي نو خطا سوچ شي کو چې کله چې دا هبل بوت ته کله چې لات بوت ته کله چې منات بوت ته دغه بوتانو په روان یو حالانکه دا بوتان به تاسو نه مخکې پورې د قیامت دوزخ کې پراتی او تاسو چې نه هؤلاء شفعاؤنا دا موږ سپارشیان دي ما يعبدون الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ دغه عبادت دغه لپاره کوچ الله ته ورنږدې شو شیطان او مختلفو طریقو باندې بول راتلو خام وقال الذي اول اغكس امن چې ایمان راوړیو چې حسئیل علیه السلام نامه وا حسئیل ابن عباس سے فرمائی یا قوم ازما قوما دا یا قوم یی چې دغه دا پته لګی چې دا د فرعون د قوم سره خو دا سه خاصه عہده ذکر لرلا چې یو خو د فرعون په دربار کې لګیا دی او بل غون قوم ته مطلب اس تقریر کې چې کوم خاص مشیران دی او خاص خلق د فرعون څه یا قوم ازما قوما اتبعونی تابعداریو کوي زما اهدیکم زب او خایم تاسو ته سبیل الرشاد اغه نه غل یارا وګره مخامخ بس جهاد شروع شو فرعون ته چې ما تابعداریو کو زبر ته سمالیا دی ورته چې نه ما پسې لاړ شو یا قوم ازما قوم انما بشک هذه الحیات الدنیا دا ژوند دنیوي دی متاع وان الاخرته او بشک اخرت هي دار القرار هغه کور دی د همیشه اوسېدو والا دا دنیا متاع هغه شوړه چې لوخي پینځل کی د عربی په زبان کې متاع شوړې تویل شي څومره ګندا ریماو تپنس کې شوړه څومره مطلب چې ګندا و ټیکو چې پاکون کې خو لګه حیثیت نشته ما او تا په ذهن کې او یا ځنې علما فرمایي چې متاع نه مراد د حیز هغه ټوټه د حیز کپڑا هغه ته متاع خانو چې الله په ورته په قران کې متاع ویلي او ما او تا په ډېر زیات سرګردانې نو ډېر مطلب چې لګ قناعت پکار دی قناعت د خپل شي دی
د قناعت نه لوی عملداري نشته دی. من عمل هغه څوک چې عملو کی سیئه د بده، په دا کې هغه حدیث را یاد شو نبی علیہ السلام مبارک په پوزکی باندې وده دی. عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی نبی علیہ السلام چې راویښ شو نو په بدن مبارک باندې د پوزی خاپونه ناست. عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چې موږ ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مچ طبیعت درود شو. د کسرا او د کیسر بادشاہان پر ریخمو باندې ودی خوبونه کی او تاسو په وچ پوزکی باندې چې هغه داغونه د تاسو په بدن کې ناستل شو. هغه د مزر او هغه خاپونه او چاپونه د تاسو په بدن کې ناست دي. مونږ ته آرډر وکړو چې بهترینی بیشتری درله برابري کو او تاسو مزدوری ما کو مزدوری به درله مونږ کو. نبی علیہ السلام فرمایل ما او د دنیا مثال داسې دی لکه یو سړی چې په اس باندې سور وي، اس باندې سور وي او روان دی او په لیاره کې یو د ونې سیری وي راغی او دغه سړی ویل مسافر چې راشه مړه ستړی شوی او دغه سوري لاندې لږه دمه وکړه. دا مسافر دمه وکړي او د دمې نه پس بیرته روان شي، خپل مقصد له روان دی. چې د ما او د دنیا مثال داسې دی لږه زه چې په هغه اس باندې سور مسافر او دنیا لږه هغه د ونې سیری. زموږ مقصد مخکې دی جنت، د الله رضا، الله ملاقات، الله سره نزدېکت. زموږ مقصد هغه دی. بدا دنیا هغه سیری دی خو بغیر د دنیا نم نه کېږي. دغه دا مطلب نه چې بس هر څه له چوټي ورکا، که لارې دی لارې خرڅه کا او که دکان دی دکان را بند کا او بس پریا. نه نه، نبی علیہ السلام مبارک په جهادونه هم کړل، سوداګري به هم کړه او ورسره نور تجارتونه به هم کړل او په مصلی باندې به مطلب چې خلکو ته جماعت هم ورکاله. صرف بس ممانعات ته دغه خبرې دی چې دنیا پسې داسې لیونی کېدل نه پکار چې دین درنه پاتې شي. ښه مخکې آیات ته ګوره الله عزت وکړه. من عمل هغه څوک چې عملو کې سیئة بد فلا یجزا الا مثلها، بدلا او سزا به نشي ورکولی مگر په شان د هغې. دا هم د الله څوره رحم دی. نیکي چې وکړي یو په لسه اتا اخلاص ته ګوري، یو په شله، یو په اویا، یو په سله، یو په اوه سوه، دغه نه هم ډېر. او چې ګناه وکړي یو په یو. فلا یجزا نو بدله به نشي ورکولی الا مثلها مگر په شان د دغې بدې. ومن عمل صالحا او څوک چې عملو کې نیک من ذکرین که مذکر وي او انثى او که مؤنث وي وهو مؤمن او دی مؤمن وي فاولئک نو دغه کسان يدخلون الجنه داخليږي به جنت ته، يرزقون رزق ورکولی شي فيها په دې جنت کې بغیر حساب به حساب او کتابا، ختمېدل متمېدل نشته خورا او څخه. ویا قوم او ای زما قومه مالی ادعوکم الى النجات او سشوی په ما باندې چې زه تاسو راغواړم نجات طرف ته. وتدعونني او تاسو راغواړم ما الى النار ورته. دا دغه مؤمن مسلمان بیان دی ښا یا روان دی نه ختم. تدعونني تاسو راغواړم ما لاکفر د دې د پاره چې زه کفر وکم بالله په الله تعالی باندې و اشرک او شرک وکم به دغه الله سره ما د هغه بوتانو لیس لی به علم چې نشته ما ته پاغه باندې علم دا غوی په الوهیت باندې. وانا او زچم ادعوکم را غواړم تاسو ال العزیز الغفار هغه ذات ته چې هغه ډیر غالب دی په تمام مخلوق باندې. الغفار او ستر را وستون کوي په مؤمنانو باندې، ستر را وستون کوي په تمام مخلوق باندې. دغه کې مفسرین یو نقطه چړلې چې انسان د خپل بدن ته وګوري، دننه کلمې او دای زړه دی او دای طریقې دی او دا الله ګوره څوره ښکلی ستر پرې راوستلی چمړی ورچالی تر دغې پورې چې په دغه انسان کې دننه خود خپله ګندګي پرته ده، بول او غایط پراته دي، خو د هغې باوجود الله پې ستر راوستلی دی، بهترینه چمړی ورچالی. انسان خلق ورته ګندګي ورته خلق نه ډېر په عزت خلق ورته ګوري
حالانکه همدغه کلمې چې بار پرتی خلک یې چې درې کو پورته کو دا چا چالي همدغه کلمې په همدغه انسان کې موجود نشته خو الله یې چې زه غفار یم غفار معنی بخون کوي مراتي چې ګناهونو باندې ستر راوچي دام دی خو دغه یو تفسیرم کې شوی ډېر ښه تفسیر شوی لا جرم خامخا انما بشک تدعونني تاسو راغواړو ما اے د فرعون درباریانو الیه ها الیه دغه فرعون ته ليس له دعوه فی الدنيا ولا فی الاخره د د لپاره نشته صداوت په دنیا او نه په آخرت کې د فرعون دا خدای منل چې په دې باندې هیڅ قسم دعوت نشته نه په معجزه او کرامت شته وان او بشکا مردنا مونږ واپس کیږو ال الله الله تعالی طرف ته وان المسرفین او بشکا اسراف کوون کی هم دوی اصحاب النار ملګری د اور دي اسراف نه پکار یو جوړالو په 15000 بل جوړالو په 2000 او بل په 1500 دیتا مالی حالات خره ما د 500 وغه خنه ما د 500 وغه د 200 وغه واخله اجه په کارخانو کې او سړای دی او په 3 لک روپے باندې یو وصل خانه جوړه کړي نو دا اوس اسراف نه څه شي بیا په ودونو کې او په هغه کې کوم قسم اسراف کیږي ولیمه باندې وکړه خرچه سنت ته یا ځنې کتابو ته مستحب وي خو په دې پشپشو باندې او په دې ډزو باندې او په دې تماشو باندې او اوس خدا سي ضرور ډز مزشته خو ولیمه نه او کایم بس التاغه د وجري چې کوم خلک هغه بس موجودي نو چې کوم شي ثواب دی هغه پرېغو چې کوم شي ګناه هغه واغستو الہ العالمین ټول مؤمنانو ته هدایت ور نصیب کړي ها فستذکرون زرد چې تاسو به ذکر کوئ ما د هغه خبرو اقول لكم چې ز تاسو توایم وافوض امري او زسپارم خپل کار ال الله الله تعالی ته ان الله بشک الله تعالی بصیر خلیدون کړي بن عباد په بندگانو فوقاه الله نو بچکړو الله تعالی دی سیئات ما مکرو عذابونو هغنا چې دوی تدبیر کړي او چې دا سړی او وژنو خو الله د حفاظت وکړو وحاق او نازل کړو به آل فرعون فآل د فرعون باندې سوء العذاب هغه بد عذاب 12 लाख کسان ټول په بحر کلزم کې تباہ شول 12 लाख کسان النار ور چې دی اوردونه پیش کولې شي علیها په فرعون او د په خلکو باندې غدوان په سبا کې وعشیا او په ویګي او سبای د فرعون او د هغه قوم ته ورونه پیش کولې شي دغه ثابت شو عذاب قبر ځکه چې آخرت خو یار روان دی ودرګي اوسم نه راغله دغه کې علما لیکي چې عذاب قبر دغه آیات نه ثابت شو مسلمانانو کې اوس یو پیر کرا وتلی دو چې هغه عذاب قبر نه مانی دغه نه ثابت شو ګور ویګي او سبای فرعون او دغه قوم عذاب ته پیش کیږي نو دا خو عذاب قبر شو کنه برزخ زندگی وکنه اوسم روانه د قبر زندگی صحیح حدیث کې راغلی بخاری شریف حدیث ته 6364 نبی علیہ السلام به فرمایل اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدای پاک ز پناه غواړم د عذاب قبر نو عذاب قبر شتا کنه وای نبی علیہ السلام به پناه نه غوښته په قران پاک کې یو بل آیات کې راغلی عذاب قبر اثبات مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا سورۃ نوح کې 25 نمبر آیات ده داخل شعورونو ته حالانکه دا زندگی چې دا د قبر روانه آخرت یا نه راغلی دنیا زندگی دو او څوک چې وفات شوی د قبر په زندگی کې روان دي کڅوک بو وړی دی چا نه لیدلم قبر زندگی روانه کچا مطلب چې درنده خوړلې دی د قبر زندگی روانه و یوم باغ ورځ باندې تقوم الساعه چې قائم بشي قیامت ادخلوا ابو الى شورتا داخل شي آل فرعون اے د فرعون خلقو اشد العذاب اغه سخترین عذاب تا و اذا باغ ټیم کې تحاجون فی النار چې دوی به باسونه کې په خپل منځ کې په اور کې فیقولون ییب الضعفاء اغه کشران اغه کمزوري
للذین هغه کسانو ته نستكبروا چې تکبر کړي او مشران کشران به په زور باندې ځان سره کافران کال په زور به ځان په سیر روانال لکه فرعون خپل قوم را روان کړو ان بشکو كنا ومنګه لکم د تاسو د پاره تبان تابعدار کشران ورته و مشرانو ته بام کړو تاسو پسې روانو دا کوم ظلم راوستو فهل انتم نو آیاتاسو مغنونا لری کون کی ان زمونګنا نصیبا من النار صبرخه د اورنا اے مشرانو وسور را ندر کو تکړه شو قال الذين ييب اغه کسان نستكبروا چې تکبر کړو او مشران ان بشک کل طول فیها په دیور کیو تاسو میو او مونږ میو ان الله بشک الله تعالی قد په تحقیق سره حکما فیصله کړي دو د هر چا په حق لا بین العباد د بندگانو په منځ کې وقال الذين او ييب اغه کسان فی النار چې پور کړي لخزنه جهنم اغه خزانچی او څوکیدار فرشتہ د جهنم تبوي سب ورته وي ادعوا ربکم اے فرشتو دوا وغړو تاسو د موږ د پاره د خپل ربنا ای موږ دواګانی خود څوک نو اوري اے فرشتو تاسو الله تسوالو کو یخفف عنا چلری کی او سپک کی پمږ باندې یخفف چسپک کی عنا زمونګنا یومن یوریز من العذاب د عذابنا فرشتو تاسو دوا وکړو نو دغه کې مفسرینو دا خبران کړي چې دغه نه دا پته ولګي دا چې هغه خلک هم په خطر کې چې بل نه دوا غختل تکو پرې بیا په ورځ د قیامت باندې چې فرشتو تاسو لګا دوا په تاسو خلک نږدې خلک یو نو دغه نه داس خبره ثابته شوه چې الله ته نږدې کوم خلک یې هغه نه دوا غختای شي دوا ته غواړه لګا عمر فاروق سے عمره روانو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چیرته رواني چې عمره رواني چې دا ما ورورا چې په دوا کې میر نه کې دوا را ته خامخا کا نبی علیہ السلام به خلکو نه دوا غوښته نو غرض دا چې نیکانو نه دعا غوښتل دا بالکل دغه حدیث نه ثابت شو نو په دنیا کې هو دواګانو ته کوپر ویل اوس پرشتو ته چې دوا وغواړه 1500 کاله به پرشته ورته څه دا یو آیات ده 1500 کاله به پرشته خاموش وي 1500 کاله پس پورته وي قالو یی ورته فرشته اولم تکو آینو تاتیکم چراغلیو تاسو ته رسولکم اگر رسولان د تاسو بالبينات په واضح دلایل باندې قالو یی بدا دوزخیان بلا ویلنا قالو یی ورته فرشته فدون ډایرک دوا وغواړو په دنیا کې خو هم ډایرک دواګانې وختي او اولیاء او د بزرګانو نه دواګانو تبم شرک ویل فدون اوس ډایرک الله نه سوالو کو وما دعاء الكافرین او نو دوا د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراهی کې